اسی یو خبره ته کوم لږ سوچ پکې وکړئ د زړه نه درته کوم لکه اوس یو کس سحر مانځه نه مخکې ویده شو یو کس د شپې په 12 بجې ویده شو او زړه کې دی چې سحر مانځله نه پاسه موبایل په شپږ نیمې په ټایم کړی زما دې خبرې ته سوچ کوئ او دې مړ شو او په زړه کې دا خبره د الله مخې ته یوړه چې سحر مانځله نه پاسه یعنې دې مړ شو او په زړه کې دا خبره لاړه او الله سره مخامخ شو او الله ورته ویل ښه نه راپاڅېدې سحر مانځله څه وویل الله ته بله واوره د دې نه ډېرې او موبایل پې ګواه پاتې شو چې او دې نه راپاڅېد دغې چې هلته موبایل یې شپږ نیمې بجې په ټایم کړی نو ګواه یې په ځان باندې په دنیا کې پرېښود الله یو په الله سره مخامخ شو زړه کې یې چې نه راپاڅېد او موبایل پې څه پاتې شو ګواه پاتې شو څومره ډېرې خبره ده څومره ګټه خبره ده څومره د سوچ او د فکر خبره ده نو مونځ په خپل وخت کې کول دویم د مانځه قایمول مطلب داسې طریقه باندې کول کومه طریقه چې الله ښولې ده نو الله مونږ ته څنګه ښولې ده د پیغمبر په ژبه ښولې ده قرآن کې صرف دا ویلي دي الله چې څه وکړئ مونځ وکړئ اقیموا الصلاة یو ځکه الله دا ښولې دی چې د منځونو څو رکعتونه دي نه دي ښولي قرآن کې دا شته چې ماښام مونځ 3 رکعته دی مازدیګر 4 دی نشته خو دا شته چې مونځ په څه طریقه کې نه تا ته دا وایي مونځ وکړه نو یا الله نو تفصیل وي تفصیل د پیغمبر نه واله تفصیل پیغمبر نه واله دا پیغمبر الله ولې لګېږي خو دې لپاره لګېږي چې قرآن واضح کړي نو د قرآن د وضاحت په ضمن کې د پیغمبر د منځه مسلې بیان کړي دي که نه مطلب دا شو چې مونځ چې کوم به کې هغه به محمدي مونځ وي کوم مونځ وي محمدي څه معنا د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم په طریقه دا نه چې دا حنفي مونځ دی او دا مالکي دی او دا شافعي او دا حنبلي یعنې نږدې وخته پورې دا فتنه وه په حرم کې څو مصلي وي 4 الله دې د ملک عبدالعزیز په قبر باندې د رحمتونو باران راووري چې کله دغه علاقې قبضه کړي که نو حرم ته ورغی داسې دا ته اوس څه کیسې جوړې کړي یو رب یو کعبه یو قرآن یو پیغمبر او 4 هم دلته امامان جوړ کړي 4 مصلي د سبا نه به یو امام یو او ټولو به شاته ولاړ د نر زوی اوسه او د اوسه پورې څوک دې وړه کېږي د پیغمبر په طریقه به وي مونځ کېږي او ټول به پسې شاته ودرېږي دا نږدې وخته پورې دا فتنه وګورئ چې سړی به حرم ته ورغی او موږ لیدلي نه ده اوس موږ ته لکه نه محسوسېږي چې موږ څومره اوچت نعمت کې یو دا خو په هغه ټایم خلکو ته محسوسه شوه بیا پکې چېرته خو هغوی هغه خبره هم څه کړې وه نو چې ته به ورننوتې حرم ته نو اول خو به دې ځای کتو خپل کوم غریب چې به سلفي وي او پکې چورلېدو را چورلېدو خو چې کوم به حنفي وي هغه دغه د امام ابو حنیفه مذهب والا ولاړ دی او د امام شافعي مذهب کله به پکې خطا شو دی به ورغی امام ابو حنیفه مذهب والا دی ورغی د چا سره ودرېد امام شافعي مذهب والا ولا الضالین آمین دا سره کوم سره ولاړ زه خو بل ګروپ کې ولاړ یم بیا به له دې سره ووتو بیا به لاړ هغه بل کې ودرېد هلته به دی ودرېد ولا الضالین او ده به پکې آمین ټول به غلي ولاړ زموږ غلي دي امام مالک مذهب والا الله اکبر لاسونه به کې سیدې نیولي چا به پکې لاسونه په سینې کې دا بل دغه ده نو هغه طریقه الله ختمه کړه د ملک عبدالعزیز رحمه الله په لاس باندې یعنې زم یوازې دا نیکي نه ده چې الله ربالعزت څومره اجر ورکړي چې ټول مسلمانان یو کړو یو امام او شاته پسې ودرېږي نو مونځ به کوې خو کوم مونځ به کوې محمدي مونځ به کوې محمدي مانځه مطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې درېیمه خبره پکې دا ده یو خو مونځ په خپل وخت کې
یو به په طریقه د چا کې